نحمده ونصلي على رسوله الكريم. مسلمانان ورونو کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خلیفہ شولو په دغه زمانه کې اسلام ته ډیر قوت حاصل شوی دی. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ هغه د مسلمانانو د فوج کمانډر و. هغه یو صحابي ربیعہ بن تمیمی یو حبشي صحابي دی، توري شونډې دي، تور مخې دی، په مخ باندې غټي غټي دانې دي. هغه د رستم طرف ته چې رستم ستاسو نوم به اورېدلی د هغه یو لوی کمانډر تیر شوی دی د کوپارو. هغې دپاره یې ولیږو چې ته لاړ شه رستم ته د اسلام پیغام ورسوه، ته رستم ته دعوت ورکه چې که چېرې تاسو اسلام راوړئ نو زموږ ورونه یې انما المؤمنون اخوة، او که اسلام نه راوړئ نو موږ په تاسو باندې اټیک کوو درځو د باندې. چې کله د رستم طرف ته ربیعہ بن تمیمی دا صحابي ولیږو او دا روان دی په دې لاره باندې د رستم محل ته ورننوتو. کله چې دا صحابي د رستم محل ته ورننوتو، ګورې رستم ناست دی، د هغه وزیران ناست دي، ډېر چاپېره د لیکلو والا ناست دی، لیکل کوي، ځکه چې د بادشاهانو د لویو خلکو خلک داسې ماحول یې دا لیکل هم کوي، د هغه د خولې نه چې څه خبر راوځي هغه هر څه محفوظ کوي. خلک ناست دی چې کله ربیعہ بن تمیمی دا مسلمان دی، کلمې ویل د الله د دین، دا چې کله روان دی او ننوتو د رستم په خوا کې وزیران ناست دی، هغه ورته ګوري. رستم د خپلو وزیرانو ته وایي، یو وزیر یې راښکته کړو، په دې غوږ کې ورته وویل وایي تا چېرته د یو حبشي غلام په مخ باندې دومره همت، دومره جرأت، دومره کانفیډنس دلی دی چې دومره په روب داب سر رانوتو زما محل ته؟ او وزیر ورته وایي نه دا مې وایي چېرته نه دی لیدلی. چې کله ربیعہ بن تمیمی راځي او د رستم مخې ته کې هغه ولاړ دی، ربیعہ بن تمیمی د اسلام دعوت ورته پیش کوي. مونږ یو رب منو، مونږ ته یو پیغمبر راغلی دی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، مونږ ته یو دین راوړی دی او زه خپل مشر را لېږلی یم د دې لپاره چې ته دوی ته د اسلام پیغام ورکړه. که چېرې دوی کلمه وویله اسلام یې قبول کړو نو دا زموږ ورونه دي، زموږ سره به حقوقو کې داخل دي، زمونږ سره حقوق یو شان دي. او که چېرته اسلام نه راوړئ نو موږ به تاسو باندې اټیک وکړو، موږ به تاسو باندې درشو، ستاسو سره به جنګ وکړو، وبه جنګېږو. په دغه ځای کې ربیعہ بن تمیمی دا دعوت ورکوي او واپس راځي، مدینې ته راننوځي. څه وجه و مسلمانانو ورونو، څه چل و په دغه دومره قوت، دومره طاقت دله چا ورکړی و؟ ستاسو مخې ته یو وړوکې شانتې واقعه غږدمه. یو دوه ماشومانو، دواړه وروڼه او لوبې کولې، یو میدان ته لاړل، په هغه میدان کې یو کوی دی چې لوبې کولې، یو د 6 کالو دی، یو د 12 کالو دی. د 12 کالو دا ماشوم دا کوی ته ورغورځېد. چې کله دا کوی ته ورغورځېد نو د 6 کالو دی ماشوم چغې ووالې خلکو ته، یو طرف ته یې منډې ووالې، بل طرف ته یې منډې ووالې، اوازونه یې وکړل، خو دغه ځګین کې څوک نه و چې هغه دا ماشوم یې راخېجولی وی، دا 12 کالو دا رور یې راخېجولی وی. واپس دا راځي، هېڅوک هم په دغه ځای کې نشته، بره سارا کې څوک نشته، بره میدان کې دا خالی دی. چې کله دا ماشوم واپس راځي نو خپل رور ته ګوري، هغه په کوی کې دی. واپس دغه ځای کې یو رسۍ پرته ده، هغه ورته ورګزاري، هغه رور هغه رسۍ نیسي، دا زور لګوي حتی تر دې پورې دا خپل رور د کوی نه راوباسي. په دغه ځای کې چې دا 6 کالو دا ماشوم رور د 12 کالو رور راوباسي د کوی نه، دا قوت د کم ځای نه راغی، په دې کې دا طاقت د کم ځګین نه راغی. دا دواړه ورونه یو ځای ته کیني او دا سوچ کوي چې دا خو دومره ښایسته کهاني ده، سټوري آف کرج، څوک به راباندې بلیو کوي، یقین به راباندې کوي. مونږ چې خپل کلي ته لاړ شو، خلکو دا قصه بیان کړو، هغوی به خو خاندي، وایي چې د 12 کالو رور هغه کوی ته غورځېدلی او د 6 کالو ماشوم راوچت کړی دی، دا به موږ پسې خاندي به. چې کله کلي ته راغلل هم حقه شانتې وشوله، ټول خلک پسې خاندي. وایي د 6 کالو ماشوم ته وګوره، د 12 کالو ماشوم هغه د کوی نه راوچتی. چې کله پسې دا خلک خاندي، په دغه ځای کې یو کس دی، مشر دی، عمر ډېر زیات دی، هغه ورته وایي او زه په یقین کوم چې د ماشوم دا خپل لور د کوی نه راخېجولی دی، دا یې د کوی نه راوچت کړی دی. کلي خلک پسې راټولېږي، وایي ته پې څنګه یقین کوې؟ دا ورته وایي مشر کس ورته وایي زه پې وایي داسې یقین کوم دا چې کله په دغه ځګین کې دا رور یې د کوی ته وغورځېده، په دغه ځای کې هېڅوک هم نه و، دا یوازې و په دغه ځای کې، یو طرف ته بل طرف ته تللی دی، منډې والې دي، خلکو ته چغې والې دي، زما رور کوی ته غورځېدلی دی، هغه راسره راوخېجوئ، څوک نه دي راغلي.
او اخر د د زړه دا تسلیمه کلی و د خوا د نور هیڅ کم نو حتی تر دې پورې دا په خپل هم نو په دغه ځای کې د مقصد سو مقصد یې صرف او صرف دا چې د خپل رور درې کوینه راوخیږي مقصد یې دا چې د خپل رور بچ کی د را زندگی بچ کی هم دغه شانتي زمون زندگی ده اگر چاپیره زمون خلق دي زمون ملګری دي زمون که هر څوک دي دا خلق مونږ ترقی ته نه پریدي ګوره یو کار ته به مونږ ورشو هغه کار به مونږ کوو خلق به خاندي وای دا نشي کولای دا کار نشي کولای دا په خپل ځان باندې اعتمادي چې زه کولای شم دا ته تسلیم کا دا تر خپل حضرت تسلی ورکړه چې زه را پلانې کار کولای شم په ما کې همت را پکې ده کله دا ته تسلیم کا بدا کې دا همت را اوچت شو هم د اق ورزینا ستا په ژوندۍ کې به بدلون راځي ستا په ژوندۍ کې به چینج راځي ته به کار کولای شي لکه څرنګه به صحابه په خپل ځان باندې اعتماد و د بدر په میدان کې د احد په میدان کې او پیر حضرت خالد ابن ولید د 60,000 په مقابله کې میدان ته وته 60 کسانو سره صرف او صرف 60 کسان وسره دي په الله باندې یقین او په الله باندې بلیو و چې الله رب العالمین به مال ضرور فتح راکړي ځکه چې زه د الله د دین د پاره راوتم زه د الله د دین د سربلندۍ د پاره راوتم هم دغه شانتي چې په خپل ځان باندې اعتماد پکې وو پتا کې کانفیډنس در پکې وو پتا کې همت تر پکې وو الله رب العالمین به چرته مستاسای او ستا کوشش هغه نه ضایع کوي او الله بستا هغه مهنت چې دین خامخه بستا مهنت باغی کې برنګ راوړي او الله تعالی ترقی درکړي مسلمانانو ورونو دا ویډیو چې څومره خلک ګوري مخکې وسره شریک کوي سپته لګي تاسو د یو شیرینګ د وجې نه د چا ژوندۍ بدل شي دا غو په ژوندۍ کې چینج راشي دا غو په ژوندۍ کې بدلون راشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث باندې عمل وکړي تاسو لپاره صدقه جاریه ده جزاکم الله خیر